الذين صبروا وعلى ربهم يتوکلون، هغه خلک چې دي صبر کړی دي او ضرر د مشرکانو باندې او په هجرت باندې د پاره د اظهار د دین او علی ربهم يتوکلون، او پر خپل باندې دوی توکل کوي. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، او وما ارسلنا او نه لګلی موږ مخکستانه الا رجالا نوحي اليهم، مگر سړي دا نوحي الیه چې موږ وحی کول دي تا ملائک نو نه پیریانو چې تاسو یې ملائک ولې ناراضي. فاسالوا اهل الذکر، تاسو سوال کوئ د اهل ذکرنا د علماو نه په تورات او په انجیل باندې، او بل تاسو چې سوال کوئ نو د علماو نه سوال کوئ. ان کنتم لا تعلمون، چې تاسو نه پوهیږئ بالبينات، او وې دا را لګل چې موږ کړی دا په سره دي. او تاسو ګورئ دې کې اکثر خلک سوي الګ وې د دې تاسو په دغه نه پوهیږئ نو بیا تاسو سوال کوئ په بیانات باندې. نو موږ وایو چې د دې د جار مجرور متعلق چې کوم دی نو دا روبا سي دا څه شی دی، دا لا تعلمون دی او کدا فسالو دی نو به خبره ټیکی ده. نو دې کې دا متعلق د دې محذوف دی. اے ارسلناهم بالحجج الواضحه، موږ دا انبیاء کرام را لېږلي دي په حجج واضحه سره والزبر په کتابونو سره. نو چې دې کې دا بالبينات دا والزبر په دې عطف دې بیا بس کې چې په کتابونو سره دې تاسو سوال کوئ. دا چې کوم خلک دي نو هغه اهل حدیث هغه اکثر د تقلید مصلا چې دا غشي کنه نو په دې کې دی بیا وایي چې تاسو دا جار موجود دا متعلق چې کوم دی نو دا لا تعلمون وروړي، بس وي تاسو نه پوهیږئ، تاسو کوئ موږ پوهیږو ځان ته نه وباسي. یا تاسو سوال کوئ د سوال په فسالو سره کې بالبينات په دې باندې سوال کوئ، د سوال ته ضرورت بیا څه شو نو دلته کې وتا مفسرین مهرباني وکړي دا تاسو چې کوم تنسته شروع کړي نو دا صحیح نه ده. دې بالبينات د دې تعلق چې کوم دی نو دا ارسلناهم سره دی لګلې د موږ دی لرا بالحجج الواضحه، په حجج واضحه سره او زبر د کتابونو سره. وانزلنا الیک الذکر، نازل کړي د موږ ته محبوب پیغمبر ذکر قران لتبین للناس ما نزل الیهم، د پاره دې چې ظاهر کتاب خلق تاغه چې نازل کړي شوی دی په دې کې حلال او حلال حرامونه، ولعلهم يتفکرون، چې په تحقیق سره دوی فکر وکړي په دې کې او عبرت ته واخلي. نو تاسو پوه شئ کنه، نو مطلب دا دی چې تقلید ثابت دی، تقلید ثابت دی. لوی خلک چې کوم دی هغه وی چې راکدا فلانه مسلو موږ مجبور کړی چې موږ تقلید وکړو. شاه ولی الله صاحب دا خبره لیکلې ده چې دا څو مسلې نه نو ما بیا تقلید نو کړی، خو دې مجبور شوی دی ته دی. او په ایشیا کې بچ دی، په ایشیا کې با د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مذهب باندې چې کوم دی نو عمل کولی شي، ځکه چې کله دې په خلاف باندې کېږي بیا به یو فتنه فساد جوړیږي. لکه چې هغه مبارک کوم استدلال کړی دی هغه نور ائمه باندې لیکنه هم خو عین قران او د سنت استدلال دی، ځان به کې څه دی ویلي، بلکې کو مثال په تور باندې خبر واحد او بالفرض یو اثر دا راشي په یو مسله کې نو هغه خپل قیاس بیا ترکي ورې وګوري. دې خبره پوه شو. الله فرمایي جل جلاله وفعل الذين مكروا السيئات، آی پابند کې شوی دي هغه خلک چې مکر کړی دي، مکر د سیئات کړي په بار د نبی علیہ السلام کې چې دارو ندوه کې چې هغه قتل ول یا قید ول یا استل، لکه څنګه چې په سوره انفال کې ذکر شوخه ان يخسف الله بهم الارض، دا چې خطه کې الله تعالی په دی باندې زمکا لکه قارون سر چې داسې وشو. او یاتيهم العذاب، یا راشدی ته عذاب من حيث لا يشعرون، داسې طرف نه چې دی په نه پوهیږي، دې په دې ځل کې به خطر هم نه راځي، لکه څنګه چې په غزوه بدر کې دی هلاک کړي شو، دا خو دې په خوا خاطر کې درته داسې وکیږي. او یاخذهم فی تقلبهم فما هم بموجودین، یا ونشي دوی لره په سفرونو د دوی کې د پاره تجارت فما هم بموجود، پس نه دوی عاجز یعنی فوت کیدون کی د عذاب د الله رب العزت نه فایتی د العذاب د دی او او یاخذهم یادا چې ونشي دوی لره علی تخوف علا تخوف، یعنی پس سرا و نقص سرا یعنی علا تنقص شیئا فشیئا خا تدې پورې چې لګ لګي نسی ټول به هلاک. فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بس بشک رب تاسو چې دی خامخا ډیر زیات مهربان دی او رحم کوونکی دی.
اولم يروا آیا نګوري دوی الا ما خلق الله من شيء هغه څه چې پیدا کړی دی الله تعالی د سشینا لکه سورې شو ولا شو غر شو د دې يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل شمائل کیږي سورې د دوی د خي طرفنا او د ګس طرفنا د یمین د خي طرف او د ګس طرفنا شما والشمائل خا یعنی د دوانو طرفنا پاول دورس کې چې کم دی نو جنور راوخیږي نو دا سوري دی طرف ته مغرب طرف ته خو چې کله دا انور دي شي نو بیا دا سوري دی طرف ته شي الله فرمایي دی چې کم دی نو سکی یعنی سجدا لله الله رب العزت ته عاجزی کو په حال د کون د دې کې چې عاجزی کوون کی الله رب العزت ته او دوی چې دی دا سوري دا عاجزی کوون کی داخرون صاغرون د منزله نازل ک منزله د وکلاو تا او خاص د الله رب العزت لپاره سجده کوي هر هغه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه چې په زمکو کې دي د زناورونو او ملائکه او د ملائکه دوی چې کوم دي دا دوی تکبر نه کوي د سند د عبادت د الله رب العزت پاته اوس ته د سجدي متعلق پرون خبره کړې و نو چې کله د آیات د سجدي ترجمه ولوستي شنو په دې باندې سجدا نه لازمي خا دی وجبو په د تفسیر او ترجمه کې هغه ترجمه کوو د لپاره چې اوریدونکو باندې اسنه راشي به ونه کی پوه شو کنه دی وجه موږ ترجمه وکړو الله فرمایي جل جلاله يخافون ربهم په حال د کون د ملائکه کې چې یریږي دوی د رب خپلنا من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون یعنی د پاسه نه سمانه چې د عالی په دوی باندې قهر کوي ويفعلون ما يؤمرون قيدا ملائکه هغه چې دي ته حکم کولی شي وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين او فرمای الله رب العزت چې تاسو منی سي معبودات دوا ځکه انما هو اله واحد خبر بلکې دا الله تعالی چې دا معبود یو دی پوه شو کنه خاف ايا فرحبون پس خاص زمانه ویریږي د غیر نه وله ما في السماوات والارض خاص الله تعالی د پاره هر هغه چې په اسمانونو کې دي په سبقو کې دي خلقا ملکا عبيدا وله الدين واسبا او د الله رب العزت د پاره طاعت دی واسبا دائما افغیر الله تتقون آیا پس غیر د الله تعالی نه چې دی تاسو یریږي د الله رب العزت د غیر نه او حال دا دی الله رب العزت چې کوم دی معبود حق دی یعنی د الله نه غیر د بل چا نه یریږي وما بكم من نعمت فمن الله او هغه چې پتا شو پوری دی ملک د نعمت د الله تعالی نه دا د نعمت نه دا فمن الله انا الله رب العزت طرف نه دی ثم اذا مسكم الضر بیا کله چې مسکی تاسو درا ورسیږي تاسو ته ضرر فقر او مرض فإليه تجأرون وصلی الله تعالی تبیا تاسو پورته کوي وازونه خپل په استغاثه په دعا سره نو بیا خو غیر سو نور بوتان نه یادوي او د عبادت خبره چی شي بیا د الله نه د غیر عبادت کوي دا څه عجیب هغه دی ښا نا انصافی ده ثم اذا كشف الضر عنكم بیا کله چې تاسو نه دا ضرر دفشي رفشي اذا فريق منهم دا وخت یو ټوله د دوی نه یو ټوله تاسو نه به ربهم یشركون پر خپل باندې دي څه کوي شرک کوي د رب خپل سره ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا د پاره دي چې کفر کوي دوی په هغه څه چې ورکړي دي موږ دوی ته د نعمت نه کفران نعمتو کی دا څه وکي چې فتمتعوا تاسو چې ټول په ټول فائدہ واخلې په عبادت د بوتانو باندې فسوف تعلمون زرد چې تاسو به پوه شئ دا امر تهدیدی دی ښا فاقبت دی ويجعلون لما لا يعلمون او ګرځوي دوی دا مشرکان هغه سره چې نه پوهیږي دوی په دې سره چې دا نفع او ضرر ګری دی و چې بوتانی ور کوي حالانکه دین د نفع مالکان دی ول د ضرر مالکان دي ښا نصیبم دا حصہ د مما رزقناهم هغه سره چې ورکړي دي موږ دي تا دوی چې کوم دی رس ګرځي حصہ دا هغه سره چې ورکړي دي موږ دي تا د فصل نو د چار پهارو نه دی په سر پکې بوتان شریکي کله وې دا د پلاني بوت په روح شو کله دا د پلاني بوت په نوم شو دا شو داسې قسم خبره کوي نو تالله قسم په الله تعالی باندې لا تسالون اما كنتم تفترون هم سوال به وکړي شي تاسو نه په بار د هغه څه چې تاسو د ځان ته په الله تعالی باندې الله فرمایي جل جلاله ويجعلون لله البنات او ګرځي دا کفار دی الله تعالی د پاره لونه
چې داسې وي چې الملائکة بنات الله سبحانه پاکی د الله تعالی لرا ولهم ما یشتهون د دې لپاره سجدي خوخی زامن د دې لپاره چې کوم دی نو زامن ځان لپاره زامن خوخی او الله لپاره لور راکړي زګا د لور خو دې د خوخی الله لپاره څنګه دي ثابتې او الله خدای ارسل چې د اولاد دغه منزه دي الله فرمایي فاستفتهم علی ربک البنات ولهم البنون پس اے طلب د خبرو کا دا چې آیا د رب ستاسو لپاره لور دی او د دې لپاره زامن دي لکه سوره صافات شریف کې شي دا راغلی فاذا بشر احدهم بالانثى کله چې زیر ورکړي شي یو د دوی ته په جینې باندې چې دا ستالور پیدا شوی دا نو ظل وجهه مسودا ګرځيږي مخ د بیا تک تور د غم نه وهو کظیم او دې ډک وي د غم نه یتوارا من القوم دې پټیږي د قوم خپلنا من سوء سشینه د سونه د پیغور نه ما بشر به دا چې تزیر ورکړي شوی دی پوه شي کنه نو دا چې د چا کربا ماشومه پیدا شوله نو دی به دا پیغور او سبب د پیغور پیدا کوو پلان لور شوی تا به د بیا زومی او نو دی به بیا د شکارو کوي چې چا به لور شو لاول خو به نه دی پټې دا خلکو چې اوس راته ونه وي چې ستا کار لور شوی څو د جهل اسلام چې کله راغی نو د لور له حیثیت ورکو نبی علیہ السلام مبارک فرمایل چې چا د دوه لورو پرورش کو ما سره جنت کې داسې دا ګوتې مبارکي ها او الله رب العزت داغي په هر تقدیر سره دغه کو او ازل موعوده سئلت او فرمایي چې دې بیا به هغه ژوندې خولې نو په دې به فخر کو چې چا به څومره ډیر ډوړي د فن کړي وي په دې په هغه باندې فخر کو ها الله فرمایي جل جلاله ايمسكه على هون آیا پر خودلې بدوي بغیر د قتل نه اللهوننا یعنی په سره د سره د ذلت نو د رسوایی ده ام يدسه فی التراب یا به ور باسل په خورو کې الا سا ما يحكمون خبردار شي ناکار د هغه چې دی حکم کوي ناکار د حکم د دوی چې دا سي دغه کوي نسبت الله ته کوي د لونو او دا بیا داسې عمل کوي چې دی سره د ماشومان جنکو سره داسې عمل کوي للذین لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء د پاره دا خلکو چې ایمان نه وروړي په آخرت چې کفار دي مثال یعنی صفت سوء د ناکار دغه دی یعنی صفت قبیحه دی ولله المثل الاعلى او د خاص د پاره د الله تعالی چې دی مثل اعلی دی ګوره د دې باندې جنکو ته اجت پم راته دا راته وایي چې دا کوم کافرانو په دې نکاح کې بلا کوم خزه وی یعنی دې چې به دې خزه دا او دې خاوند دي مثال دا خو بس سړی نو خزه به وي او دا په خپل لونو باندې راکېده چې دا د بل چا په نکاح کې راځي تاسو بغیر دغه نو خو بغیر د خزه د ګوره نشل کیږي آدم علیه السلام مبارک په جنت کې چې د خدای پاک ته مرګري ورکړل د رفیق حیات د ګسې پخته ده سیستم او سلسله د روانه شوله وو شکر ها او چې کوم سړی وسی کېږي او دی واده نه کوي ځان زبر ګړک باندې ټیم جوړ کیو چې نه کوم بس ما ځواني بخلې ده سمې کړې ځواني به بخلې ځواني ستاره چې ته بخې دا سخت دغه خبره ده وعید خبره ده دغه تجدینو مرد شوم ویل شوی څوک چې د واده نه کوي او بل وی چې دی زمونږ د تابعدارو نه دی وای شو ها او بل دا چې دغه نبی علیہ السلام ورته مسکین ویل دی چې دا مسکین دی هغه سړی چې هغه داغه بیبي دی مسکینه دا هغه زنانه مسکینه ده چا چې خاوند دی صحابه یا رسول الله اگر که د دنیا مال سره ډیر زیاتی و یو کاغ ډیر نو پوش زکه چې دا نکاح چې دی نو دا سبب دی د پاره د سو نیم ایمان ور سره مضبوطیږي نیم ایمان نو مو ځاله نو څه ایو سړی دی هغه انکار چې کوي نو خو ډیر ماته سره انکار والا خبره دا څه نه مجګنی واړه دی خامخا اوس نکاحګانی کوي شاو مور او پلار پوزي لراولي کنه دا څه نه او مطلب دا دی چې د نکاح نه انکار نه کوي ها اوس چې دی چې د واده جوګه دی برابر دی مور او پلار لبیا دا پکار دي چې کم از کم 14 کال ته ورسې چې دی ول به نکاح او که نکاح ولا نه کړی و دا ماشوم بالغ شو نو دا یاد ساته دې چې کوم ګناه کوي نو مور او پلار سره په دا ګناه کې شریک دي اره ګناه چې
د خواهشاتو دغه چې په کوم صورت کې کوي کنه هغه چې څه دغه ده دا مور او پلار سره په دې کې شریک دي نو یو طرف بل طرف ته دغه خبره ده ګوري او چې کله یو سړی دی هغه د واده جوګه دی بالکل نو او نکاح نه ده کړې نو دغه عبادت کې ګوري دومره فرق راځي چې نکاح نه ده کړې نشته نکاح نو 2 رکعات به وسکړو نو الله جل ساجر او چې کله د نکاح سره واده کړي او د 2 رکعات نفل دا او یو رکعات د نفل برابر دي څنګه دا یو رکعت نو ما صاحبانو تاسو کو مثال تور باندې نکاحګانې چا کړي کنه نو دغه کورناستو خیال ځکه ساتل پکای چې الله پاک تاسو موږ په دې باندې اجر راکړي پوه شو ها الله فرمایي جل جلاله ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم الله تعالی لپاره مثل علیا دي صفت علیا دي غداد لا اله الا هو وهو العزيز الحكيم والله تعالی چې دی غالب دی په بچي خپل کې حکیم حکمت والا دی په مخلوق خپل کې ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم او که ته مؤاخذه کوي الله تعالی د خلقو په ظلم یعنی سره د ظلم د دوی نه ما ترک علیها من دابه نه به پر خودلې په دې مختص مکه باندې یو ګرځیدون کې شی او دابه ولکه یؤخرهم الى اجل مسمى لیکن مؤخر کوي د دې دارانی ولو د عذاب اگر نیټه مقرره تا فاذا جاء اجل مسر کله چې راشي اجل د دوی لا استاخرون ساعه ولا يستقدمون نو مستکیږي او نو مخکیږي یو ساعت لا استاخرون ساعه د اجل مسمانا د نیټه چې کوم دین نو مستکیږي یو ساعت او نور وړاندې کیږي ويجعلون لله ما يكرهون غرضی دي الله تعالی سره چې دی بد غړي د پاره د نفسونو خپل د بناتونه او د شریک نه ریاست کې په رضا او د الله رب العزت لپاره ملګری شریکي ورسره او تصفوال سنتهم الكذب او بل صفت کوي یعنی تاسو چې کوم دی یعنی قول کوي جب تاسو سره د دینه په دروغ باندې ان لهم الحسنى چې د دې لپاره په نزد الله تعالی باندې حسنا دا جنت دی دا وبږي چې کداغل تداسي شنو بوم بیا جنت یالي لا کفار وی ولا ان رجعت الى ربك چې واپس شومګه رب خپل واپس شوم زه رب خپلتا ان لي عنده للحسنى بیا زما د پاره په نزد الله تعالی باندې حسنا دا یعنی جنت دی سوره فصلت کې دغه هغه چې دی ارشاد لا کافر بدسي ویلې کوم که زه واپس شوم کنه رب ته نو ما د پاره بیا حسنه جنت دی دلته دام کول ولته چې دغه تمام ساتي دلته شریک جوړو چې الله و چې ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء چې الله تعالی چې کوم دی نه بخي چې چا سره شریک جوړ کړي شریک مشرک نه بخي بغیر د توبې نه نو چې چا له وغواړي نو الله پاک ته ګناهونه معاف کوي بغیر د توبې نه مته معاف کوي چې چا له وغواړي لیکن مشرک او کافر بغیر د توبې نه بخي توبه نه کړي دی ویره کوي واپس شو رب ته یا به ما د پاره جنت الله لا جرم ان لهم النار ثابت ده خبره چې بشک د دوی لپاره اور د جهنم دی وانه هم مفرطون او دی په دې جهنم دی اور کې پرې خودلی شي تر کولی بشي بده کې تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك قسم په الله باندې چې خامخاب جیسه لګلی همغه امتونو ته مخکستان محبوب پیغمبر رسولان فزين لهم الشیطان اعمالهم پس کې استکړو دي ته شیطان عملونه د دوی فهو وليهم دې چې کوم دی الله رب العزت متولی د امور د دوی دی اليوم نذرز په دنیا کې او لهم عذاب الیم او دې پر په آخرت کې عذاب درد رسول کې دی الله فرمایي جل جلاله وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم او نه نازل کړي مونږ ته محبوب پیغمبر کتاب قران عظیم الشان الا لتبين لهم د پاره چې بیان کړي د خلق ته للناس الذي اختلفوا فيها چې اختلاف کړو دي په دې کې او بدې کې وهدى ورحمه او دا هدایت ته او رحمت ته دا قران عظیم الشان لقوم یؤمنون د پاره قوم چې ایمان وروړي په دې سره والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها الله تعالی نازلې د اسمان نه اوبو پس ژوند کې په سبب د دې سره زمکا فنبات سره بعد موت واپس د مرګ د دې پس د اوچېدلو د دې زمکه نه ان فی ذلک د مرګ د زمکه سره اوچېدل د زمکه دي ان فی ذلک لآیا بشک په دې مذکور کې خامخا نخې دي چې دلالت کوي په باس بعد الموت باندې قوم یسمعون د پاره دا قوم چې دي اوریدل کې په سبا د تدبر سره وان لکم فی الانعام لعبرا او بشکا ستاسو د پاره په چارپاهانو کې خامخا عبرت دي نسقيكم مما فی بطونه او دا چې کوم بشک ستاسو د پاره په چارپاهانو کې خامخا سره عبرت ته اعتبار دي
چې کومه تاسو ته د هغه سره چې په خېټو د دوی کې دي د چارپاهانو کې من بین فرس و دم لبنا خالصا صائغا للشاربین د منځ کې دي د غشایانو کې او د وینې کې لبنا خالصا په خالصا صائغا للشاربین چې تیریدونکي دي په اسانه سره د پاره د سکونکو یعنی سهل المرور دی په حلق د دوی کې په مړې کې خلی نه دا په اکثر ویل کې په ولور کې کنه چې سې نور سې تیریږي دا ولور کې دا په حلق کې اسانه سره تیریدونکي دي دا د الله قدرت چې په دې چارپاهانو کې په دې خېټو نه دا په د غشایانو د سټو او د وینې ترمنځ زدا روزي او بالکل صفا سوتره سپینوالي ته وګوري خوان ته وګوري نه پکې داغه سره ګډون وي او نه پکې داغه سره خوان وي ښا الله فدا د الله قدرت دی الله فرمایي جل جلاله ومن ثمرات النخيل والاعناب او د میوودو دغه د میوودو کجورونه او د انګورونه تتخذون منه سکرا تاسو چې کوم دینو جوړوي د دینه سکرن شراب ورزق حسنا او رزق خ لکه دغه ته جوړوي یعنی کجوري او وسکه ته جوړوي د انګورونه سرکه ته جوړوي پنیر ته جوړوي نو غرض دادی خدا خبرن چې ویل دي کنه سکرن دا چې لاکمه پوری شراب نو حرام شي نو هغه وخت دا خو نعمت وکړه خلکو بس کله لکه څنګه جنن سبا تاسو وګه وکي دا نو چې د اسرائیل جوړ کړی دی او کدا چا جوړ کړی دی چې بس سر تلر کې او چس داری کې نو بس خلک په ډوړې په شورا لري کنه نو دې ته به ګورې ښا چې هغه خپل طریقې سره چې ټول خلک دا تړو کې نو معیشت په د اسرائیل په دې باندې ډېر خرابېږي او ډېر چغې غیواله وي سو وخت چې خلکو په لګه کړی ها الله فرمایي او اکثر تاسو په خیال کړی او ټکی تاسو دې غره والو بچي اکثر زموږ د مولیانو کې داسې مړه دا جاست خپلار جوړ کړی دي ته ته داسې باندې کوته شي دې سر بس کې الګا د پلانې شي نو موږ وایو چې د کوم سیس د لابودی وی لکه اوس جاس کې تل حج د پاره دي نو بس هغه خو د خپل فریضې د پای نه لابودی ده د کوم شي د خلاصي کې دي چې داغه نه هوکه کړه دا مستا په وس کې دي کنه نو دغه شیطانی کردار نه دی ادا کول پکار چې مثال په تور خلکو ته چې برغه مناسب دی هغه چې بس سره ټول بس دا خلک خود تاسو کوي نه ته وایي چې د کوم د زما خلاصي کیږي لکه اوس خیر دی ته د پیپسي په ځای باندې ګور مې اوس کده د خپل وطن کې چې کوم جوړ دی مثال په تور هغه نه دغه کس گزاره به دی شي کنه نو دغه د حقیقي چې د کوم نه کیږي او هغه ضروری دغه یو سړی دی اسی په جاز کې ګرځي اسی ته ناسي چکرې مو هغه نه بیت الله شریف ته ځي چې تخپل سر دغه د پاره مزدوري د پاره چې ته ځي ورته کی او بل طریقه باندې تل کیږي دا لازم شي ضرورت شي نو ضرورت خیر دی ضرور باشه دروا باشه خلک وي کنه او چې ضرورت نه یو ته د ځوان ځیا خامخا استعمال دا شي کې چې خامخا اسرائیل جوړ کړی دي داسې وکړه الله فرمایي جل جلاله ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون بشک بدی مذکور بدی کارون کې خامخا نه خلک دلالت کی په قدرت الله تعالی باندې خالق قوم یعقلون پر قوم چې دي تدبر کې عقل چلی او ربک الى النخل دې کې دا وګوره هغه د نحل د بچي او هغه په دې کې شروع کیږي بیان ښه او الله فرمایي او ربک الى النخل او وحی کړي وربستا بچي ته دا وحی چې دی دا پیغمبرانو ته کیږي نو ته کې دا وحی د الهام نه الله دې بچي ته الهام کړی دی پس لکه ولا خبر ورچولې دا الین تخذی من الجبال بیوتا دا چې دې تاسو د غرونو د کورونه دې ته واپس کیږي ځان لپاره کورونه جوړوي ومن الشجر دغلنا ومما يعرشون او دا څنګه چې دوی خلک ځان له جوړي په دې کورونو کې تاسو ولا دا غاچوي خپل کافاچوي غبینو لا جوړوي ور ومما يعرشون دا اوس خو دا معاملات سمول شامل دي شو دا بچیم ډیر وفاده کې دي خلکو سره یعنی په خوا به ته کټوي راغله معمولی غو دغه وځي له بیا راغلی و هغه کې به بلا غبینان به پکې راکړي ها د پلانډو باندې وسه هوس خو څه چل کوي دا لکان په دې باندې نه پوي دا ظلم دی په دې ځان په اول پکان غبین کټ کوي نو د خپل لغه لپاره چې نو دا بچیم ګوري چاته د سپال اسانه سنوي خو چې تی چيري بیا وتا چيري د ځوان دې بسو کی
اور به بل کې هغه په کې بس هغه ټولې مچې اوس فصیلات دي پرېږدي نو دغه ګبین ستا زهر شه دا خو چې دی نو تا پې څومره نقصان وکړو دی خوا چې دی دا حکومت مساله د دې وجې بنده کړې چې دا مچې دا ورسره بیا دغه کېږي د شهدو مچې دا او دی خوا دا د ځوان زامن پسې دومره شوړه راوالي چې بس هغه هر څه پې ونه وسېږي نو دا ظلم دی دا ظلم دی داسې نه دا بچې دي ته دغه وکړه ته خپل مقصد کې دا خو الله تعالی ستا د فایدې دپاره زموږ د فایدې دپاره دا کړي دي او دی ورته اشاره هم کړې چې غرونو کې هم جوړوئ په ونو کې هم جوړوئ او په دغه کې هم جوړوئ په کورونو کې اوس الله پاک څونه مهرباني کړې ده بعضې خلک به هغه په غره کې اوسېږي نو هغوی ته خدای پاک دا نعمت په غره کې شا به یې دغه ځای کې دغه کې ولټوئ ځان نه راوړئ چې ته ول هغه هر څه له خواره کې نو بیا بسې یو وخت به داسې رایي چې بس ختم شي نسل کشي ده دا ظلم دی ښه بیا ورته وي په ونو کې نو چا به د غرونو دغه به نه کېږي وس به نه کېږي هغوی ته وي په دې ونو کې ورته کښېنئ شا به ځان له جالې جوړې کړې دا خو ما په دې کې شفا ایښې ده دې خلکو لپاره فی شفاء للناس او بیا چې دی په دغه کې هم داسې خلک به وو چې هغوی نه دغه کړاو مشکل و نو دا په دې کورونو کې ورته ګبینان واچوي ثم کلی من کل ثمرات بیا خورئ تاسو د هر قسمه میوونه فصلو کې داخلېږئ سبل ربکې هغه لارو د رب خپل ته چې تاسو پې ورشو یعنې لارې چې په طلب د ورشو کې چې تاسو ځای خوراک دپاره نو تاسو داسې کار کوئ چې ذللا دې ته داخلېږئ په حال د عاجزۍ کې نو کله چې دا مچې دا رس راټول کړي که نه نو د دې په دې خوله یا په دې ګېډه کې خو څه مټاس نشته دی نو که دا د مچو مثال په طور باندې لاړې دي نو دا د خوله کې خو داسې خوږوالي نشته یا که د دې کازورات دي د دې مچو ده خو ستا د الله رب العزت دغه جوړ کړي دي نو شفا پکې اچولې ده خو یاره د یو شي نه چې دغه د خېټې نه کوم څه بیا وځي نو خو بیا دغه یې که نه او بدبویه دا څونه خوشبویي په دې کې وي رنګ پکې څونه ښایسته وي دغه او هر قسمه رنګ نو دا مچۍ چې دی د رسول الله علیه السلام مبارک په جامو مبارکو کېناسته مطار ابن سیراب نومي کتاب دا لیکلي نبی اسلام تپوس کې چې دا ستاسو په دې تاسو خو دا رس چې غونډ کې دا خو پیکوي نو دا بیا څنګه خوږ شي نو موږ چې کله هغه شو نو چې زو خپلې کاپۍ ته موږ درود شریف وایو په تاسو نو درود شریف په دې ویلو باندې دا پیکه رس چې دی دومره خوږ جوړ شي ستاسو زما دا ایمانونه په دې خوږېږي مضبوطېږي زما او ستا دا پیکه عمل چې دی دا په الله په خوږۍ په درود شریف باندې ښه دې له پکې برخه کول پکار دا مچۍ چې کوم دي وایي د دې غوږ سره یو یختۍ ښه د مچۍ د غوږ سره یختۍ او په دې مچو کې یو باچاه یعصوب ورته وایي هغه لږ اوږدی نسبتا تاسو چې په کتلي اوږدی دغه مچۍ دا بادشاه وي د دې ټول دا د دې د اډر د لاندې کوم کاپه چې مثال کوم ځای کې دي تعیین کړي نو هغه هم د دې په دغه باندې کېږي باقاعده دي کې یو دسته د هغه مخکې لاړه شي هلته وګوري بیا چې ځای خوښ شي نو بس هغه بیا نو پسې لاړ شي داسې د دوی چې کوم دی نو چلت پرت دا ډېر تیز دی ډېر لرې لرې پورې دي ځي خو یو د بل کاپې ته نه ورځي دا چې زر میله دا دې حیات الحیوان لیکلي زر میله چې دا مچۍ دغه نه وځي ډېره لرې تلي نو بیا د دې دا هغه لږ چې دی نو ګډوډ شي نو دا بیا دغه د غوږ سره دلته یو یخته دی هغه داسې نیخ کړي چې یخته نیخ کړي نو د دې کافیس چې دی د یعصوب د باچاهي سره رابطه وکړي چې ما لار وکړه اوس نو بس هغه ورته د دې ځای نه چې کوم دی نو هغه وکړي نو په هغه باندې راځي حیات الحیوان خو اوس ګورئ نو دا په دې مچو کې الله رب العزت دومره ښه چې دا راځي نو تاسو چې کوم دی نو په دې ځای کې مختلف اختصار سره الله رب العزت د هغې ته اشارې کړي چې کله دی خوراک کوي نو تاسو چې دی نو ښایسته خوراک کوئ یعنی مطلب دا چې بیا کله راشي دی ګنده ځای کې ناسته پاسته کړي په ډیران باندې په ګندګۍ باندې رغوي او دا راشي نو په دې کاپه کې بیا د دې داسې دی چې په هر ځای کې کېناسته د دې خپلې دروازې دي په هغې باندې به دغه کېږي د دوی هغه دروازې پکې دغوي چې راشي په هغې څوکیداران ولاړي نو هغه دا مچۍ بیا د دې دغه اخلي دغه کې چې ورګه دی په ګنده ځای ناستي او په پاک ځای ناستي چې کله په ګنده ځای ناستي نو هغه یعصوب ته وایي چې دغه شان چل دی نو بیا دوی څه وکړي هغه مچۍ بیا جمدی نه پرېږدي هغه بیا وجني تاسو ګورئ کله کله دا مچۍ نه سر پکې چا پورې نه وي چا پورې څو لاندې را پرېوتي که نه نو دا بیا دوی دغسې مچۍ پرېږدي هم نه دی کافي ده دا ولې الله رب العزت چې کوم مقصد هغه مقصد فوت کېږي چې ګندګي د دغه سره ملاوټ پکې را نشي او حضرت انسان چې دی نو دی په خپل په خود سره د پوهې نه چې کوم دی نو
بسر سے ګډوډ کړي مثال د شرک پورې د الله د وحدانیت سره ګډوډ کړي دي بوتان سره شریک کړي دي او سو کسی د دنیا اوس تاسو ګوره الله فرمایي جل جلاله یخرج من بطونها شراب خارجي کی د خېټو د دینه شراب یعنی عسل د شراب په معنا د عسل سره مختلف الوانه چې مختلف دي رنگونه دي مختلف رنگونه دي فيه شفاء للناس پدې کې شفاء د خلقو د پاره کوږي اوخري نو خوراک دی والله کو بیماری اوخري شفاء ده والله هر صورت کې ښه کله کله وا سوشل میلاو را میلاو کې ناغه بیا هغه کار وکیل کبه ګرمو تو د سړی نو په ګرمو او تړمو بو کې واچوا سړی په وجود کې ګرمي ده په یخو بو کې واچوا غیره دا بیا اتباع دی هغه کوي الله فرمایي جل جلاله الا فی ذلک لآیه بشک په دې کار کې خامخا چې دی نخدا د پاره دا قوم چې دی تفکر کوي کار د الله دی والله خلقکم ثم يتوفاکم الله تعالی چې پیدا کړی تاسو لرا او پیدا کړی دی الله تعالی تاسو لرا تاسو یې شی نه ثم يتوفاکم بیا وفات کوي تاسو لرا چې کله نیټه تاسو پوره شي ومن کوم یولد الى ارض العمر او بعض تاسو هغه څوک دي چې واپس کوي دي واپس کولی شي دي ارض العمر تا ارض العمر چې کوم دی تاسو ګورئ د دې انسان د دې عمر خپل چې کوم دی نو دغه او رسول الله علیه السلام د ارض العمر په پناه غوښتل دا د بخل نه پناه غوښتل دا د سستۍ نه پناه غوښتل دا د ارض العمر نو د عذاب قبر نو د فتنې د محیا او ممات نه پناه غوښتل دا په دې خبره پوه شو کنه د انسان د عمر سلور مرتبه دي خدایات ساتي سلور مرتبه اوله مرتبه دا چې دی د نشونما هغه عمر چې دی نو هغه دی او هغه د اول د عمر نه چې بچی پیدا شي نو شروع شي د 33 سال پورې د وجود د شونما کوي هغه ټیک بیا دویم دغه چې کوم دی نو هغه دا دی چې د دویمه مرتبه درې عمر پورې دا دی چې د وجود هغه کیږي د شونما کوي او دا ټیک او دویمه مرتبه دا چې هغه سند وقوف دی د درې کالو نه تر 40 کالو پورې دا بنده په ځای ولاړی د نه خرابېږي نو دغه کېږي د پکې طاقت راځي اسی برابرې نو دیو دغه کال دغه مرتبه شو او بدغه 40 کالو کې چې دی نو دی بس دغه دی چې ورسېنو دی بالکل د قوت او کمال بالکل عقل دا برابر شي درېمه مرتبه چې دنو هغه سند کهولت دی چې هغه 40 تر 15 کالو پورې دا کهولت دی په دې مرتبه کې چې دی نو انسان د 40 تر 15 کالو پورې بیا د دې په شا بدی روان شي نقصان کې رواني د رو کمزوري راځي خدا دا کمزوري چې کم دي نو دا پټه دا د ښکارا نه ډیر زیات سړی په ډیر نه پويږي دا څه لګي او بیا چې څلورمه مرتبه ده چې هغه ته سند کو دغه وې د شیخوخت په توې دي کې نو دغه کې بیا د شپېتو د تر اخر عمر پورې دې کې بیا سړی دغه کېږي خرابي عمر صحت کمزوري کېږي لګیا په ښکارا باندې بیا کله په لیټین کې را پرې وته کله په پلانیزه کې را پرې وته بس کمزوري او لږه چې کوم دی مثال په تور ذات دا ارزل العمر چې دی دا اخري د عمر څلورمه مرتبه ده بیا وروسته دا شروع شي نو په دغه کې چې چا قران عظیم شان ویلي نو هغه سړی دی حد ته ګرځي اکرمه سي دا مبارک فرمایي ښا چې من قرأ القرآن لم يسر بهذه الحاله چې بیا په خبره سوق نه پیږي دغه حد ته نه رسیږي ومنکم من يرد الى ارذل العمر او باستان استاسو ناغه سوق دي چې واپس کول شي ارذل العمر ته د کله یا له ما د علم شیاد پر دي چې نه پويږي پس د علم نه پس شي باندې اکرامه سي وي چې چا قران لوستلی وي په قران پويږي عالم وي هغه دغه عمر ته دغه کیږي کما تاسو بابا جی شیخ رحمت الله علیه واقعا بیان کړی وکړه الله فرمایي جل جلاله ان الله علیم بشکل الله تعالی چې علم والده په تدبیر ته مخلوق سره قدیر او قدرت والده والله والله تعالی چې فضل بعضکم على بعض في رزق فضیلت ورکړي بعض استاد سره په بعضو باندې پرېزک کې بعض مالدار پیدا کړي بعض غریب پیدا کړي دي بعض مالک پیدا کړي بعض غلام پیدا کړي دي بعض بادشاہان کړي دي بعض ولر رعایت جوړ کړي دي نو بس دي ته خيره امتحان په کوي ښه او بادشاہان باندې امتحان کې چې دي رعایت سره سلوک کوي مالدار امتحان کې غرباو سره سلوک کوي او په غریبانو باندې په دې رعایت باندې چې ورګ دي سره سلوک دي کنه ډیر مشکل دغه دی حال الله پاک دې معافي نصیب کړي فمن الذين فضلوا بصار جاء خلق دې چې فضیلت ورکړي شوی دی براد رزقهم علاوه ملکت ایمانهم واپس کوون کې د رزق نبی نه دی هغه چا باندې چې مالکان شوی دي خلاصونه د دوی
دا غلامانو له رزق خو دې نه ورکړي، دا خو الله رب العزت ورکړي، خو د ده په لاس یې ورکړي. بس صرف فرق دا تا سره نوکر دی نو ته ورته وایې چې بھائی تا زه تنها در کوم، نو دا تنها ته ورکې، خو دا خو ستا په لاس یې الله پاک دله ورکړي، هغه لګیا دی خپله مزدوري کوي، مشقت کوي. ها نو فسر چې هغه خلک دی چې فضیلت ورکړي شوي دي له لکه مولا دی د غلامان دي، نو دا برا دی رزقهم علی ما ملکت ایمانهم، واپس کوونکي د څه دی، یعنی نه دی واپس کوونکي د رد کوونکي د رزق د دوی علی ما ملکت ایمانهم، بلکې دا رزق چې دی نو دا خو الله رب العزت دی له ورکوي. اوس تاسو وګورئ که نه په دې کې یو مثال دی، تاسو د امبا چې دی نو موصوله وګرځوئ په دې ځای کې، پس هغه چې فضیلت ورکړی شوی دی دی واپس کوونکي د رزق دی په هغه چا باندې چې مالکان شوي دي خلاصونه دی. نو ما ته وګورئ چې ته دا مولا شو دی غلام شو، دی ولا رزق ورکوي، اوس دې ته د سره ځان سره شریکې دا غلام نه شریکې، نو د خالق سره مخلوق څنګه شریکې دي؟ الله فرمایي جل جلاله تتوفاهم ها څه شي دي اور کما صدیق کی فهم فيه سواء، بدی کې برابر دي، یعنی برابر نه دي، نو چې کله برابر نشو افهم فيه سواء شنو زیات خو یار فهم فيه سواء، نو دلته ودا شي چې معنا دا شو چې دا ليس لهم شرکاء من ممالکهم في اموالهم فكيف يجعلون بعض ممالک الله شرکاء له، بعض ممالک د الله څنګه تاسو د الله سره شریکوي چې هغه الله مخلوق. اف بنعمت الله يجحدون، په نعمت الله تعالی باندې دوی څخه انکار کوي، کفر کوي. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، الله تعالی چې ګرځي تاسو د فائدې لپاره د نفسونو تاسو د ازواج بیبیان چا ابه د بابا د غسی پخته نه پیدا کړل، دارنګي سړی خزو نو خزې د سړونو پیدا کیږي لګیا دي، دغه چې د یو لورو شي د بل زوی شي، بس هغه سره دغه بیا د هغې سلسله داسې چلی. وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفظا، ګرځولې تاسو د فائدې لپاره د من ازواجكم بنين د بیبیانو تاسو د زامن وحفظتنا او نسی اولاد الاولاد خا نسی، ورزقکم من الطيبات، او رزق درکې تاسو لپاره د پاکونه د پاکو د انواع د میوونو د دانو د حیواناتو، فبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون. آیا په باطل باندې دوی چې کوم دي ایمان وروړي او په نعمت په خصوصي نعمت الله تعالی باندې دوی کفر کوي. ويعبدون من دون الله، عبادت کوي علاوه د الله رب العزت نه د غیر ما لا يملك لهم رزقا من السماوات، هغه چې مالکان نه دي د دوی لپاره د رزق د اسمانونو نه باران سره، والارض پزمک د ځمکې نه په نبات سره، شیئا د شي ولا يستطيعون، نو دی طاقت نه لري په شی باندې د ابوتان. فلا تضربوا لله الامثال، پس مو بیان تاسو الله تعالی لپاره مثالونه ارسه چې دا د دې برابر دي. فلا تجعلوا لله اشباها تشركونه به، چې د سره شریک کې راسه وکړي. ان الله يعلم، بشک الله تعالی چې دی عالم دی، وانتم لا تعلمون، الله تعالی عالم دی چې د لپاره څوک مثل نشتا، وانتم لا تعلمون، او تاسو نه پوهیږئ په دې. ضرب الله مثلا، بیان الله تعالی مثال عبد مملوکا، یو غلام چې د مملوک دی د بل چا، لا يقدر على شيء، چې قادر دی په شی باندې پس شی باندې. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، او هغه څوک چې آزاد دی چې رزقناه منا رزقا حسنا، چې ورکړی دی موږ ته خپل طرف نه رزق، فهو ينفق منه سرا وجهرا، پس دې خرج کوي د دینه پټ او ښکارا. هل یستوون، آیا برابر دي؟ الحمدلله، تمام سنا صفات ثابت خاص الله لرا، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکې اکثر دې اهل مکه ولدا نه پوهیږي. نو دوی چې کوم دی نو الله سره نور لغه شریکان کړي دي، بوتانی ګرځولي شریکان. وضرب الله مثلا الرجلين، او بیانې الله تعالی مثال د دوه سړو، احدهما ابکم، چې یو د دینه چاړه دی، لا يقدر على شيء، بل چې قادر نه دی په شی باندې، نه په پوهیږي او نه بل پوهولی شي. هو کل على مولاه، او دې چې کوم دی نو بوج وي په مولا باندې، اينما يوجهه، کوم طرف ته چې دی ولېږي، یعنی متوجه کی په کار پسې، لا یاتی بخیر، راتلل کې دی په خیر سره. دا مثال د کافر دی ښا، دغه چې دا خو د ګند ډک دی کنه، بس چې کوم خوازي جو ګند جوړ کړي ښا. هل یستوي هو
ومن یأمر بالعدل آیا برابر دي دا چاړه برابر دي ومن یأمر بالعدل واسو چې امر کوي په عدل سره په انصاف سره وهو على صراط مستقیم او د پلار برابر باندې وي چې دا دویم چې مؤمن دي دا دواړه برابر دي یعنی برابر ندي ولله غیب السماوات والارض خاص الله تعالی د پاره غیب د اسمانونو د زمکو دی چې پدې کې پټ دي وما امر الساعه الا كلمح البصر او نه دی امر د قیامت مگر شانت در په ول د سترګو دی او هو اقرب یا چې دی یا ډیر نږدې دي د دینه ان الله على كل شيء قدير بشک الله تعالی په هر ممکن چیز باندې قدرت لرونکی دی والله اخرجكم من بطون امهاتكم الله تعالی چې دی خارجي تاسو لره د خېټو د میندونه لا تعلمون شيئا چې تاسو نه پوهیږئ په څه شي باندې او حال دا جمله حالیه ده او حال دا چې تاسو نه پوهیږئ په څه شي باندې وجعل لكم السمع والابصار والافئده او ګرځولې تاسو د فائدې لپاره نه پوهیږئ الله د کلام ته ترولېږي نو پوهیږئ وجعل لكم السمع والابصار والافئده او ګرځولې تاسو د فائدې لپاره طاقت دا ورېدو او طاقت دلیدو او زړونه ولعلکم تشکرون چې تاسو شکر ادا کې په دې باندې ایمان راوړې علم يرو الى غیر آی نګوري دوی مارغتا مسخرات فی جو السما چې د عاجزی کون کی په الوتو په حالت کې فی جو السما په هوا کې مابین د اسمان او د زمکه کې ما یمسکهن الا الله نه بندي دي در په وترونه مگر الله رب العزت بندي کله چې دا وزر خوري کې چې بیا را بندي کې بیا را پریوزي نه دا الله رب العزت دې را په وتو نه بند کړی دي الا الله مگر بندي الله رب العزت در په وتو نه په قدرت پر سره ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بشک به دې کار کې خامخا نخې دي د پاره د قوم چې ایمان راوړي ها والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ګرځولي د الله تعالی تاسو د فائدې لپاره څه شي کورونه سکنن زیاده استوګ دي تاسو کې استوګ نه کوي او جعل لكم من جلود الانعام بيوتا او ګرځولي دي تاسو د فائدې لپاره د پوستکو د سرمنو د چرپاهانو د کورونه کورونه لکه خیمه شلې ها تستخفونها يوم زوعنكم ويوم اقامتكم چې تاسو دې مطلب دا چې کله دا یو ځای د بل ځای ته ځای کړو تستخفونها آسان دې پتا سو باندې سی بوولي یعنی آسان دې پتا سو باندې حمل دلې پس سفر کې او په اقامت کې ها یوم زوعنكم یوم سفرکم او یوم اقامتکم ورځ د اقامت کې نو تاسو وړل آسان ومن اصوافها وبارها واشعارها او د وړې د ګړو او د یختو د سنا د دې وړې د خانونو په دې بدن چې کوم دغه ولاړ دي او بار واشعارها او د یختو د بيزونه څه جی اساسا ومتاع یعنی دې چې کوم دینو سامان د دې کورونو لکه ګډه او تکیاګانی وغیرہ وغیرہ داتې جوړي و متاع او سامان تاسو په پیدا اخلي الہین چې دا د دین حاصلېږي الہین تر یو وخت پورې چې کومه پوردار بیکاره شوی دی ښه والله جعل لكم مما خلق الله تعالی چې پیدا کړی تاسو لپاره دا یعنی ګرځي تاسو لپاره دا هغه څه چې پیدا کړی دي د کورونو نه د ونو نه د سورونو زلالا سوري چې تاسو د دور د ګرمایش نه بچ کی وجعل لكم من الجبال او ګرځي تاسو لپاره وجعل لكم من الجبال اكنانا غرزولي دي تاسو د پاره فائدې لپاره د غرونو نه اكنانا یعنی سمستها څه شي سمستي وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر غرزولي تاسو د فائدې لپاره کمیسونه چې بچکی تاسو لره د سند ګرمه د یخنینا او د مثال د یخنینا بچکی او بل چې د وسرابيل تقيكم باسكم کمیسونه یعنی صغری چې بچکی تاسو د جنگ کې دغه نه د زخم لګیدلو نه تور وغیرہ سره کذالک هم دارنګ یو ته نعمته دارنګ تاوی الله تعالی نعمت پر دنیا کې پتا سو باندې ولعلکم تسلمون او تحقیق سره تاسو څه یعنی تسلیم شي الله رب العزت منقاد او تابعدار شي الله رب العزت فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين خبره د کدار چې تاسو اعراض وکړئ اسلام فإنما عليك البلاغ خبره د کدار پتا باندې رسول ظاهر دي يعرفون نعمت الله هي دي خصوصي نعمت الله رب العزت ثم ينكرونها بیا انکار کوي د دینه یعنی شریک جوړول سره واکثرهم الكافرون اکثر د دین چې کافران دي ويوم نبعث من كل امه شهيدا هغه ورځ باندې موږ راولېږو هر یو امت کې شهيدا یعنی گواه چې نبی د دوی دي ثم
لا يؤذن للذین کفروا بیا بچ دی بیا با اذن د اجازت باندې شي کولای هغه خلکو ته چې کوپر کړي دي په عذر کې ولا هم یستعتبون او نه د دوی نه طلب کولی شي ملامتیا چې دی رجوع کی هغه ست چې الله په رضا کېږي دا به تم دغه نشي کولی نه به شي طلب کولی و اذا را الذين ظلموا باو چې ویني اخر چې ظلم کړی دي کوپر کړی دي عذاب اور د جهنم فلا يخفف عنهم نه به شي کولی د دوی عذاب ولا هم ينظرون بدی ته مهلت ورکول شي مهلت و اذا را الذين اشركوا شركاء باو چې ویني خلک چې شرک کړی دي شریکان خپل شیطانانو غیرونه قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذي كنا ندعو هو ويدي